السلام علیکم. دا ځینې ملګري تپوس کوي چې آیا موږ د کفیل یا د کمپنۍ د اجازت نه علاوه خپل نقل کفاله کولی شو او که نه؟ نو بالکل تاسو خپل نقل کفاله د کفیل یا د کمپنۍ د اجازت نه علاوه کولی شئ، خو د هغې دپاره یو څو شرایط دي. خپل قانون دی د هغې. که تاسو هغه شرایط پوره کولی شئ یا ستاسو هغه شرایط پوره کیږي، د هغې نه پس به بیا ستاسو نقل کفاله کیږي. دا نقل کفاله یو داسې لفظ دی کوم چې ځینې کسان واري نو هغه ورته خفه شي او ځینې ورته خوشحاله شي. اوس هغه کسان کوم چې سعودي عرب ته په نوې ویزه باندې راغلي وي د کمپنۍ خواله یا د کپیل خواله، نو هغوی د اول نه د نقل کفالۍ په سوچ کې وي، ځکه چې یا ورته هغه کار نه میلاویږي د کوم کار دپاره چې هغې راغلي وي، یا یې کمپنۍ نه وه خوښه یا یې کمپنۍ نه یې خوښه او یا یې کفیل نه وي خوښ. نو بس همدغه سوچ کې وي چې موږ به اوس د دې نه خپله نقل کفاله څنګه وکړو. او زاړه کسان هم داسې شته دی چې هغوی هم د نقل کفالۍ په سوچ کې وي، د زړې کمپنۍ نه تنګ وي یا ورته بل ښځې میلاویږي، نو همدغه سوچ کې وي چې اوس موږ خپل نقل کفاله څنګه کوو. او داسې نورې ډېرې وجې کیدی شي چې د هغې په وجه باندې تاسو خپل کفیل یا کمپنۍ پرېښودل غواړئ. اوس د داسې نقل کفالۍ کولو دپاره خپل شرطونه دي. که په دې کې ستاسو یو شرط هم پوره کیږي نو بیا تاسو خپله نقل کفاله کولی شئ، او که یو شرط هم پکې ستاسو نه پوره کیږي نو بیا تاسو خپله نقل کفاله نشئ کولی. د ټولو نه اولنی شرط هغه کس کوم چې سعودي عرب ته په نوې ویزه باندې راشي او په 90 ډیز کې هغه ته اقامه ایشو نشي. ستاسو په ویزه کې 90 ډیز وي، په دغه 90 ډیز کې ستاسو ویزه ایکسپایر شي او اقامه درته ایشو نشي، نو تاسو بغیر د کفیل د اجازت نه خپله کفاله کولی شئ. مطلب ستاسو په ویزه کې چې کوم 90 دن وي او په هغې کې ستاسو اقامه ایشو نشوله، نو تاسو بیا خپله کفاله د کفیل د اجازت نه بغیر کولی شئ. دویم شرط، که چېرته تاسو په یو کمپنۍ کې کار کوئ او یا د کفیل سره کار کوئ او هغه تاسو له د 3 میاشتو سیلري نه وي درکړي، مطلب د 3 میاشتو تنخواهی درنه نیولې وي یا یې نه درکوي، نو په دې صورت کې هم تاسو د کفیل یا د کمپنۍ د اجازت نه بغیر کفاله کولی شئ. خو بیا د دې لپاره هم یو خپل شرط دی او هغه مخکې ویډیو کې را روان دی، تاسو ته به دا پوینټ هم کلیر شي. د دې نه پس چې کوم شرط راځي هغه دی ستاسو د کنټرکټ شرط، ځکه چې نن سبا خلک د کنټرکټ او د کیوا نه ډېر زیات پریشانه دي. ځینې کسان وایي چې زما په کیوا باندې کنټرکټ شته دی، ځینې کسان وایي چې شته دی پې خو څونه مطلب وخت پکې پاتې دی یا ډوله شته دی نه وغیره وغیره، مختلف خبرې کیدی شي. نو د دې یو اسان شان جواب دی او هغه دا، که چېرته موجوده کمپنۍ سره ستاسو کنټرکټ وي نو تاسو به خپلې کمپنۍ ته وایئ چې زه د کمپنۍ پرېږدم، مطلب زه ریزاین ورکوم، او دا ستاسو په کنټرکټ کې لیکلی شوي وي. که چېرته هم تاسو کمپنۍ پرېښودل غواړئ یا تلل غواړئ بلې کمپنۍ ته، نو تاسو به موږ ته 20 دن یا 3 میاشتې مخکې وایئ، نو د هغې نه پس به موږ ستاسو کنټرکټ کینسل کوو. که چېرته تاسو کمپنۍ ته ونه وایئ د کنټرکټ د کینسل کولو یا د کمپنۍ د پرېښودلو او هغوی کنټرکټ کینسل نه کړي، نو دا دې تاسو ته یاد وي چې تاسو نوې کمپنۍ سره کنټرکټ نشئ کولی او نه د نوي کفیل سره بیا بل کنټرکټ ساین کولی شئ تر هغې پورې چې زړې کمپنۍ ستاسو کنټرکټ کینسل کړی نه وي. اوس که چېرته یو کمپنۍ یا کفیل په خپله باندې ستاسو کنټرکټ یا تاسو کینسل کړي، نو په دې صورت کې تاسو ته میلاو شي 60 ډیز، او په دې 60 ډیز کې بیا تاسو خپل ټرانسفر هم کولی شئ یا خپل ملک ته هم واپس راتلی شئ. اوس د ټولو نه اخري او ضروري شرط هغه دا چې کله هم تاسو خپله نقل کفاله کوئ نو ضروري دا ده چې ستاسو 1 کال په سعودي عرب کې شوی وي. که چېرته ستاسو 1 کال په سعودي عرب کې نه دی شوی او تاسو خپل ټرانسفر کول غواړئ نو بالکل به نه کیږي. د ټرانسفر کولو دپاره د ټولو نه اولنی او ضروري شرط دا دی چې ستاسو 1 کال په سعودي عرب کې شوی وي. داسې نه ده چې تاسو وایئ چې راشه بس کمپنۍ سره تنګ یم یا د کفیل سره تنګ یم او د 3 میاشتو تنخواهی رانه نیولې ده نه یې راله راکوئ، زه به دې خپله کفاله وکړم. نه، بالکل داسې نشي کیدی. ضروري ده چې ستاسو به 1 کال په سعودي عرب کې شوی وي، د هغې نه پس به بیا تاسو خپله نقل کفاله کولی شئ. او د ټولو نه ضروري هم دا ده که چېرته تاسو نوي کفیل ته کفاله کوئ یا نوې کمپنۍ ته کفاله کوئ، نو ستاسو زوړ کفیل یا کمپنۍ والا به راضي وي په دې باندې چې تاسو دې کفاله وکړئ، نو د هغې نه پس به بیا تاسو خپله نقل کفاله کولی شئ.